السلام علیکم عزتمن یو څو ورځې مخکې د هغه قاتلانو مور او پلار په قرآن مجید باندې لاس ایښی او ویلې چې یعنې زموږ بچي قاتلان نه دي چې د هغې په جواب کې ورته بختور شاه یعنې د اویس پلار څه ویلي. ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وي او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو په ټوله نړۍ کې د اویس غږ اوچت شوی دی او ویل کېږي چې دغه قاتلانو ته د پانسي ورکړل شي. خو چې د قاتلانو مور او پلار چې دغه بیانونه اورېدلي دي چې قاتلانو ته د پانسي ورکړل شي، نو هغوی هم سوچ وکړو چې یعنې زموږ بچي خو بېګناه دي. نو هغه د قاتلانو مور او پلار په قرآن مجید باندې لاسونه کېښودل او سره یې هم ټولې نړۍ وکتل چې انټرویو یې کولې او پرنس کمپرس یې کولو او دغه قسمونه یې خوړل چې زموږ بچي بېګناه دي، دوی داسې قتل نشي کولی. چې اویس څوک دی؟ اویس هم زموږ بچی دی، ابدین هم زموږ بچی دی، اسد هم زموږ بچی دی، الیاس هم زما بچی دی. مینوالو دا ټولې خبرې د الیاس مور کړې دي چې بختوشه دغه انټرویو کتلې ده، نو هغه هم دغه شانتې پولیسو سره ناست دی او ورته ویلي دي چې د دې ښځو په خبرو کې ستاسو را نه شئ او نه داسې کار وکئ چې یعنې تاسو یعنې د دوی د دې خبرو نه ویرېږئ. او زه د شا په شا ولاړم، دا چې کوم په جیل کې پراته دي دا زما د زوی قاتلان دي، دا پرون زما د تونو زامنو، نن زما دا دشمنان دي، ځکه چې زما یو قابل بچی قتل کړی دی، بېګناه قتل کړی دی. ماته د خپل بچي ګناه وښه چې دا دوی قتل کړی. مینوالو بختور شاه ویل چې زه هېڅکله دغه کسان نشم معاف کولی ځکه چې زما بچی بېګناه قتل کړی دی. مینوال ستاسو د دوی په هره باندې یعنې څه خیر دی؟ حتما نسه خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سنې عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.